میخه باندې قرباني نه نبی صلی الله علیه وسلم کړی نه صحابو کړی دا او نه په هغه دور کې هیڅ چا کړی دا چې شوی دا په اوښ باندې شوی په غوا باندې شوی په ګډ باندې شوی په چیلي باندې شوی په دې څلورو شیدونو باندې شوی په میخه باندې نه شوی دې وجه نه بهتره طریقه دا ده چې سړی ترې نه ځان وساتي نو کوم علما چې وایي چې کېږي نو هغې سره دغه دلیل دی هغې وایي یو خو دا دی چې علي رضی الله تعالی عنه په دې کې بسم الله الرحمن الرحیم زما ډېرو ګرانو محترمو تاسو وکتل د دې وابي خبرې په هره زمانه کې یو فتنه راپورته کېږي د رمضان ورځې راشي نو یو نوې فتنه راپورته شي د ګمراه خلکو د طرف نه خو د اخترونو ورځې راشي د غټ اختر نو هغه وخت کې یو فتنه راپورته شي د ګمراهۍ یو نوې فتنه د وابي خبیث راپورته کړې ده ډېرو مسلمانانو اهل سنتو میسیجونه وکړل کالونه وکړل چې یاره دا مولا وایي چې په میخه باندې قرباني نه کېږي په سانډاو باندې قرباني نه کېږي ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ده کړې اولنۍ خبره خو د عوامو ته پیغام دی چې زما قدردان یې حضور نبی کریم علیه السلام فرمایي د مشکات شریف کتاب الفتن حدیث دی چې کله اخره زمانه شي نو په تاسو باندې دا لازم دي چې تاسو زوړ دین او زړه عقیده دار اونیوي او دا خپله کې عوامو ته دا درخواست دی چې تاسو خپل د اسلافو کومه طریقه ده د ستاسو د پلرونو د نیکیانو کومه طریقه ده هغه رانیول پکار دي قسمه قسمه فتنې به راوځي په وخت تېرېدو سره به ناشنا فتنې راپورته کېږي خو لیکن تاسو له پکار دي چې خپل ایمان او خپل عقیده مضبوطه وساتئ راځو دې خبرې ته چې د وابي ته زه دوه قسمه جواب ورکوم یو جواب تحقیقي بل جواب الزامي جواب تحقیقي دا دی چې دی وایي چې د دې میخې او د سنډا ذکر په قرآن کې نشته په حدیثو کې نه دی راغلی نبی پاک علیه السلام په قرباني نه ده کړې اول نمبر وره د سوره مائده لومبني آیات کریمه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله فرمایي احلت لكم بهیمه الانعام حلال کړی شوی د تاسو د پاره چارپایان دا تاسو د پاره حلال دي تاسو د دې غوښه خوړې شي د دې پیس کلی شي د دې قرباني کولې شي دا تاسو د پاره جایز دي ماره په قرآن کې مفتی شفیع سے پدریم جلد صفحه نمبر 13 باندې لیکلي دي چې د دې سارو حکم چې دی دا حلتم دی او قربانیم پې کېږي کما چې لکه نبي پاک علیه السلام په کومو ګډو بیزو باندې قرباني کړې ده په غواو باندې کړې ده او په اوښانو باندې کړې ده نو دکه رنګې دا میخې چې دي دا هم قیاس دي په غواو باندې نو په میخو باندې هم قرباني کېږي بله دویمه مسله دا ده چې دوی وایي چې د دې ذکر نشته دی نبی پاک علیه السلام په قرباني نه ده کړې نو کتاب الاجماع د امام ابن منذر رحمت الله علیه یا یو لوی محقق عالم دی فقیه دی دی فرمایي په صفحه نمبر 37 باندې کتاب الاجماع چې وجمعوا على ان حکم الجواميس حکم البقره اجماع کړي د علماو د امت وابیت خو سره پورته شو اجماع کړي د فقهاو محدثینو او دا چې کوم دینو مورخینو ټول په دې خبره باندې اجماع ده چې حکم د جوامیس د میخې چې دی دا پشان د حکم د بقر د غوا دی یعنی چې څنګه خوراک د غواو حلال دی دغه رنګ خوراک چې دی دا د میخې حلال دی څنګه د هغې پې جایز دي دغه رنګ د دې پې جایز دي څنګه قرباني په غواو باندې کېږي دغه رنګ قرباني په میخه باندې کېږي کتاب الاجماع د امام ابن منذر رحمت الله علیه فتاوی هندیه زما په لاس کې دا فتاوه ده دا زمونږ د فقه حنفي او مضبوط کتاب دی په شپږم جلد کې دغه ذکر کوي په کتاب الذبائح کې فرمایي ويدخل في البقر الجواميس لانه من جنسه جلد نمبر دا شپږم صفحه نمبر 297 باندې چې ويدخل في البقر داخليږي حکم د غواو کې هم د قربانې په حق لا او هم د خوراک په حق لا هم د پيو د سکلو په حق لا باندې دا میخي پکې داخليږي ځکه چې لانه من جنسه ځکه دا میخي چې دی او سنډا دا د جنس د غواو نه دی دغه رنګ هدايه په جلد نمبر 2 صفحه نمبر 447 باندې هم دغه خبره لیکلې ده چې ويدخل في البقر الجاموس لانه من جنسه دا داخلي کې په حکم د غواو کې میخه ځکه چې دا جنس ته دی نه دی دی وی دلیل په نشتا په خپل باندې یو خبره وکړه د حضرت مولا کائنات علی شیر خدا شیر یزدان رضی الله تعالی عنہ مبارک قول پیش کو چې حضرت علی صاحب د میخو نه زکات استدی د غواو په نصاب سره یعنی چې غوا 150 ته ورسیږي نو په دې کې زکات دی دغه رنګ چې میخه 150 ته ورسیږي نو په دې کې زکات دی او بیا وایي
چې صحابو میخو باندې نه قرباني کړې ده او نه د حکم جاری کړی دی. دا وورا مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 219 باندې روایت د حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه قول دا غ روایت نقل کړي. هغه مبارک فرمایي چې الجوامیس من جنس البقره میخي چې دی دا د جنس د غواو نه دی. نو چې د غوا څه حکم دی په قربانۍ کې په پیوسکلو کې په خوراک کې او د غوښې په خوراک کې دا حکم د میخم دی. حضرت علی صاحب چې نه زکات استه دی نو حضرت علی صاحب دا میخي قیاس کړی دی په غواو باندې. نو څنګه چې غواو 150 غواګانو کې زکات دی دغه رنګ 150 میخو کې زکات دی. څنګه چې ردی په جایز دي نو دغه رنګ د میخم جایز دي. څنګه چې قرباني په غواو جایز ده نو دغه رنګ قرباني په میخه باندې جایز ده. یو نوې فتنه راپورته کړې ده د دې لپاره په میخه باندې قرباني نه کیږي. نبی پاک علیه السلام نه ده کړې بیا وایي صحابو نه ده کړې. مصنف ابن ابي شیبه وګوره او د دې په حاشیه باندې لیکلي دي او دغه رنګ چې کوم دی نو د مشکات شریف شروحات هم لیکلي دي چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چې کله افغانستان ته راغی دلته کې قرباني کوله نو دا پښتنو په میخه باندې قرباني کوله. په خپل باندې وایي چې دا بقره الهندیه ده. نبی پاک علیه السلام ولې په میخه قرباني نه کړې ځکه چې میخه په عربو کې نه وه. دا میخه چې دا د اوبو سیز دی او دا په هغه ځای کې پایي چې په کوم ځای کې اوبه ډېري او عرب چې دی دا حجاز مقدس دغه ځمکې دا وچري شګلوړې ځمکې دي نو په هغه ځای کې میخه نشي پایېدلی. نو ځکه په هغه ځای کې صرف اوښ دی او غواو دي او ګړي بیزي دي. میخې چې دي نو هغه هلته کې نشته دی. او دلته چې په دې هندوستان په علاقه باندې دا هندوکش نه راواخلې تر هغه تر انډیا پورې دا ټوله علاقې چې دي دلته خراسان هندوستان په دې ټولو کې میخې چې دي دا بقره الهندیه دې ته ویلی شي یعنی هندې غوا. نو دا هندې غواګانې دي نو د دې حکم په شان چې دی نو دا د غواو دی. نو څنګه چې په غوا باندې قرباني کیږي دغه رنګ په میخه باندې قرباني کیږي. دغه د کتابونو حواله ما تاسو ته ویلې. اوس دلته جواب الزامي دا دی چې ته وایې چې نبی پاک علیه السلام یا صحابو قرباني په میخه نه ده کړې لهذا موږ له پکار چې ځان ته نه وساتو. نبی پاک علیه السلام خو دا سور رومال هم په سر نه دی راچولی. تاسو خبیثان ولې دا سور رومال په سر راچوئ؟ نبی پاک علیه السلام خو دا سپین چپوټي هم په سر باندې نه دی راچولی. تاسو یې ولې راچوئ؟ د خلکو د ګمراه کولو دپاره هر وخت پس میاشت پس 2 میاشتې پس کال پس یو نوې فتنه راپورته کوئ. ډیرو مسلمانانو میسیجونه وکړل رنګونه وکړل چې یاره دا ملا صاحب وایي چې په میخه باندې قرباني نه کیږي. نو موږ خو 13 کلونو کې په میخه قرباني کړې ده اوس په څه کوو؟ زما هغه ټولو ته دا درخواست دی چې داسې ملانو خبرې مه اورئ. دا فتنې دي. حضور فرمایي د اسمان د سرمنې د لاندې بدترینه قوم چې دی هغه بد علما دي او د اسمان د سرمنې د لاندې بهترینه قوم چې دی هغه ښه علما دي. د دې خلکو خبرو پسې مه ځئ. دی چې دا سور رومال په سر باندې راچولی دی دا فیسبوک استعمالوي دا کیمره استعمالوي دا هم نبی علیه السلام نه دی استعمال کړی. تاله پکار یې ځان ته نه بچ کې ځان ته نه وساتئ. او تا سره دلیل څه دی؟ بیا وایي خبره څه مجهوله غونته کوي. یاره ځان ته ساتل پکار دی. نو زه خلکو ته وایم چې داسې غوا نه ځان وساتئ دا کومه چې تاسو ته په فیسبوک باندې راځي او برې ته خرولي دي او وایي په د ښځو غونته خبرې کوي وایي چې یاره په میخه باندې قرباني نه کېږي ځان ته نه ساتل پکار دی. زه د خلکو ته وایم چې د دې غوا نه ځان وساتئ د میخې نه ځان مه ساتئ. دا کوم چې تاسو ته په فیسبوک باندې مخامخ راځي. الغرض مسلمانانو چې کوم خلکو د دغه ملا خبرې اورېدلې دي او زړه ته شک ورځېدلی دی چې په میخه باندې یا په سنډاو باندې قرباني نه کېږي لهذا دا خبرې په ذل دي او دا اسې د ځان نه قیاسات کوي او اصل خبره دا چې د اجماع او د قیاس نه دا خلک انکار کوي. لهذا موږ له پکار دی چې موږ په زړه عقیده باندې او په زور دین باندې منګولې ولګو او بالکل په دې خبره کې په شک کې مو اوسېږئ. په میخه باندې قرباني کېږي په سنډا باندې کېږي په غوا او بیزه باندې ګډې او دې باندې کېږي په اوښ باندې کېږي. الله دې زموږ او ستاسو ټولو قرباني